عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ جناب رسول اللہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ لا يدخل الجنة قاطع سل رحمی کٹ کولو والا سل رحمی شلولو والا رشتہ دارانو سرا عزیزانو سرا رشتہ داری نکولو والا جنت تطلعی نشی. لا يدخل الجنة قاطع رشتہ شلولو والا جنت تطلعی نشی. اس دا حدیث مطلب دا چې یو سړی صله رحمي نه ساتي رشتہ دارانو سره او دا یقین ایمان وي چې صله رحمي قرآن حدیث باندې ثابت ده بالکل تینا انکار نه کړي منی یا خو عمل ور باندې نه کړي نو بیا مسلمان دا کافر نه ده. ها جنت ته نشي تلای دوزخ ته به لاړ شي دوزخ کې چې خپله سزا کټ کړي بیا به راشي جنت الله بیا راول. او که عقیده یې دا وي چې صله رحمي رشته دارانو سره نه ساتي عقیده یې دا وي چې دا له بیا پکې چا راوسته زه دا منم نه چې رشته دارانو سره صله رحمي شته احسان شتا دا نمنم مړه دا بیا چا اویل رشتہ دار یې ورک کړې صله رحمي یې ورکه کړه دا پرېږده دا الټه پلټه کیسې دا زه نه منم دا بیا پټکې کافر شو ځکه دا حرام ته حلال اویل او حرام ته چې څوک حلال وایي کافر کی دی کافر شو. نو لہذا لا يدخل الجنة قاطع دی جنت چرتم نشی تلائی دی با ابد الاباد دوزخ کی فروت.